السلام علیکم. یو لفظ دی زوم، یو رشته ده. چا چرته خور لور ورکړي وي نو هغه ته زوم مونږ وایو. او د زوم زموږ په کلو کې، په خاندانونو کې، په معاشره کې یو عزت دي. خو ځینې زومان چې وي هغه ډېر نازک مزاجه وي او په وړه وړه خبره خفه شي. زه ته یو کیسه د یو زوم کومه. و یو زوم و نو هغه چې معمولي خبره د سخر په کور کې په بده ولګېده نو ښځه او بچي به یې روان کړل، زه چې ځو شاباس، هغه محفل هغه فنکشن به یې ټول پرېښودو. یو پیری د خاندان والا سوچ وکړو چې دا سړی خو هر وخت خفه کېږي، خو دې پیری لکه زموږ په فیملی کې څه فنکشن وي نو دله به د خفګان موقع نه ورکوو چې هغه څنګه راغی. دوی هغه څه کارونه چې دغه کړي وو، بس ده ورته وایي دا دیګونه مو غلط ځای کې ایښودي، دا اخوا کې. هغوی زر زره دیګونه هلته نه لر کړه، دا شامیانې مو ګډې وډې لګولي، دا سیده کې، هغه یې سیده کړې، دا کورسۍ دلته کېدی، دا ټول کارونه یې وکړه پې. او زوم صاحب خوشحاله و چې دې پیرې له خو مې ټولې خبرې منلې کېږي. په دې کې ماښام یې شو، دا زومې بره ختې دي په چت نه چې دا لاندې جایزه والم چې کارونه ټیک دي کو نه. نو د دې کور یو دوه کسانو وی چې دې چت ته څوک ورختې دي، دا خو څوک دی. ده دا خبره واورېده، چې واورېده نو د بره نه یې ورته آواز وکړو، ښه وي اوس مې پېژنې نه او ټول کار مو راباندې وکړو. نو بیا یې بچي او ښځو ته وی ځئ چې ځو، او بیا لاړو د هغې کور نه. دا خبره مې په دې پورې وکړه چې د پاکستان د دې عوامو هم یو څو زومان دي او د هغوی ډېر نازک مزاج دی. هغه زومان په عدلیه کې دي، هغه زومان په بیوروکراسي کې دي، هغه زومان په سیاستدانانو کې دي، او زومان په اسټیبلیشمنټ کې دي چې په وړو وړو خبرو هغه ته خپله بېعزتي محسوسه شي او د پاکستان او د پاکستان د عوامو دا ژوند یې عذاب کړی دی. نه یې په خپله ژوند تېر کو او نه یې د پاکستان عوامو باندې ژوند په خوشحالو پویه کړه، ځکه چې په وړو وړو خبرو هغوی ته خپل توهین ملو دغه شي محسوس شي او بیا سزا یې عوام ته ملاویږي او عوام غریبانان په سخت دی. نو خدای دې دغې زومانو له عقل ورکړي، خدای دې دې زومانو دا نازک مزاجي ختمه کړي، خدای دې دوی زومانو له د هدایت توفیق وکړي چې خدای پاکه دا پاکستانی عوام په آرام پرېږدي چې خپل ژوند تیر کړي او دا ملک په ترقۍ شي. د دغې نازک مزاجو زومانو د لاسه دا ملک تباه دی. امید لرم تاسو به پې پوه شوي یې. کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.